د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزی رهنما او سابقه وفاقي وزیر خواجه محمد خان خوتي ویلي دي چې را روان عام انتخاباتو کې به پیپلز پارټي د عوامو په طاقت د اقتدار وږي ترلاسه کوي. ملک کې د موجوده ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د غریب ولس ژوند ډیر ګران شوی. کو الیکشن کې کامیابي ملو شوه نو خلکه انیبیس کې به غریب ولس ته په زرګونو نوکرۍ ورکوم او د رستم ولس ته به د سوی ګیس سهولت ورکول زما اولنۍ ذمہداري وي. دا خبرې هغه په رستم کې د حاجي ګلمس خان په حجره کې د پاکستان پیپلز پارټۍ جلسې عام ته د خطاب دوران وکړي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما شاهنواز خان، تحصیل رستم صدر حاجي نواب علي، حاجي فیاض علي اوان، ایوب خان، ذوالفقار علي بټو او نورو هم ویناګانې وکړي. خواجه محمد خان خوتي وویل چې حکومت د غریب ولس ته ریلیف ورکړي. ملک غریب ولس نه بلکې په اقتدار کې راغلي خلکو لوټلي. دی وویل چې د الیکشن نه مخکې د ټولو پاټو سیاستدانانو سره احتساب وکړي شي. د ملک او قوم پیسې د خزانه کې واپس جمع کړي نو موږ ته بیا IMF تللو ته هم ضرورت نشته. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز مردان.